پرون په قومي اسمبلی کې د عمران خان مخالفینو څه تقریرونه کړي دي چې په هغې کې د عمران خان طرف یې ایستلی دی. د عمران خان هغه مخالفین کومو به چې په عمران خان باندې کراس راښکو، کومو به چې موږ د عمران خان سیاست ختم کو، اوس هغه مخالفین چې کوم دي هغوی له د عمران خان کمی محسوس شوی دی. عمران خان اوس جیل نه راویښکل مجبوري جوړه شوې ده. د نون لیگ کوششونه ناکامه وګرځېدل. پرون قومي اسمبلی کې ډېر زبردست تقریرونه شوي دي، هر طرف ته عمران خان نارې لګېدلې دي. پرون قومي اسمبلی کې چې څه شوي دي، کم تقریرونه شوي دي، دا اهم خبرې او دا څو اهم کسانو تقریرونه در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ځینو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. پرون د عمران خان ټولو نه غټ مخالف د عمران خان په حق کې ډېر زبردست تقریر کړی دی چې د پی ټی آی ارکانو ورته سلوټ هم کړی دی. د قومي اسمبلی اجلاس او پی کې اجلاس نه معلومیږي داسې چې د عمران خان مخالفین اوس د عمران خان په طرف شو او هم وړي چې عمران خان د جیل نه راخلاص شي. د عمران خان ټول مخالفین اوس عمران خان په طرف شوي دي. پرون د عمران خان غټ مخالف محمود خان اچکزی ویلي دي چې قومي اسمبلی کې به یو قرارداد پیش کو. په قومي اسمبلی کې به دا قرارداد وي چې عمران خان د زر تر زره رها شي او د هغه ملګري دي هم زر تر زره رها شي. محمود خان اچکزی دا هم ویلي دي چې هغه پنجابیانو، سندیانو، پښتنو ته، بلوچیانو ته زه سلام پیش کوم کوم چې ټول پلانونه ناکام کړل او هغوی عمران خان ته اوټ ورکو. هغوی ټول د مخالفینو پلانونه ناکام کړل چونکې دوی مخکې نه وزارتونه دوی مخکې نه خپل سیټونه تقسیم کړي چې فلانې به وزیر اعظم وي، فلانې به صدر وي، ډنګړی به دا وي، دا ټولې کورسۍ دوی مخکې نه تقسیم کړي وي. خو هغه پنجابیانو، سندیانو، بلوچیانو، پښتنو د دې ټولو مخالفینو پلانونه ناکامه کړل چې عمران خان ته اوټ ورکو. بل محمود خان اچکزی دا هم ویلي دي چې یو قرارداد به دا هم پیش کو، دا به هم راتلونکي ټایم کې یو قرارداد راوستل غواړي چې څومره هم د پاکستان ایجنسیانې دي هغوی به په سیاست کې ګوتې نه وهي او اوټ عوامو عمران خان ته ورکړی دی او هغه بدلول پاکستان اور آئین سره غداري کول دي. د عوامو اوټ بدلول پاکستان سره اور آئین سره غداري کول دي. بل طرف ته بیرستر ګوهرعلي خان هم ویلي دي چې په ایوان کې کم کسان ناست دي، لکه مطلب په اسمبلی کې چې څومره هم کسان ناست نو طرف ته اشاره وکړه چې دې کسانو بچو له مطلب ښه پته ده چې زموږ د پلاران چې نن اسمبلی کې ناست دي نو دا په داندلي باندې پاس شوي دي. دا دوی داندلي کړې ده، دوی انتخابات نه دي ګټلي او دوی په اسمبلی کې ناسته کوي. دوی خپلو فیملیانو ته هم پته ده. امیر ډوګر ویلي چې کومو کسانو د عمران خان په نوم کانټه لګولې ده نو هغوی ته هغوی دي خپل سترګې او خپل غوږونه کولو کړي او ودې ګوري په دې اسمبلی کې او ودې ګوري په دې ایوان کې چې هر طرف ته د عمران خان تصویران دي او هر طرف ته د عمران خان زنده‌باد نارې لګیږي. دا هغه خلکو له ویلي چې کوم خلکو په عمران خان باندې کراس راخکو. بل طرف ته د ملکان جنید اکبر چې کوم دی هم یو ډیر زبردست تقریر کړی دی. جنید اکبر ویلي چې څوک هم په دې غلط فهمۍ کې وي نو هغوی د دغې غلط فهمۍ نه وځي تر څو چې زما لیډر جیل نه وي راغلی نو په دې کورسو به څوک هم آرام سره کینني. په ایوان کې په اسمبلی کې به څوک هم آرام ونه کړي چې تر څو زما لیډر د جیل نه وي راغلی. ځکه موږ په اور په دریاو باندې راتیر شوي یو او د اسمبلی ته راغلي یو او تاسو چې کم جمهوریت او آئین خبرې کوئ نو دې کې خو ډېر خلک داسې دي چې په فارم 45 باندې شکست خوړلی دی او هغوی په اسمبلی کې ناست یو ځان ته MNA وایي جي. هغوی په اسمبلی کې ناسته کوي، د ایوان حصه ده او هغوی په داندلۍ باندې پاس شوي دي. نو تاسو اوس د آئین خبرې کوئ، هغه ټایم تاسو له وایي آئین نه یادېدو. 9 مۍ صرف یو بهانه وه او نشان یې عمران خان و. د 9 مۍ واقعه چې څومره هم نه وایي د هغې زه مذمت کوم خو د هغې 9 مۍ مذمت کوم په کم 9 مۍ چې زما لیډر په بیزتۍ باندې د های کورټ نه گرفتار شو. زه وایي د هغه 9 مۍ مذمت هم کوم چې په کم 9 مۍ باندې د پی ټی آی کارکنان شهیدان شوي. زه وایي د هغه 9 مۍ مذمت هم کوم چې په کم 9 مۍ باندې د اسلام آباد های کورټ نه عمران خان گرفتار شو. د اسلام آباد های کورټ جج والله قتل او څه اکشن یې پرې نه ایستو. او وای موږ د اسمبلی سره چې څومره هم د اسمبلی دا وای دا موږ نه منو. اسمبلی چې څومره هم کسان دي دا موږ نه منو او کم کسان چې په عمران خان کراس لګی نو موږ به د هغوی لاسونه مات کو. ډېر په جوش او جذبې سره جنید اکبر تقریر کړی ځکه دا هغه جنید اکبر د دې هم گرفتار شو 9 مۍ واقعیت کې چې د شپې گرفتار شو او ټوله شپه د په یخنۍ کې بغیر کمبل بغیر بستن په جیل کې تیره کړې وه. د هغه جنید اکبر دی چې د خپل زوی د دمکي ورکړې وه که عمران خان سره د بېوفۍ وکړه او یا د عمران خان پارټي پرېښه او یا د پریس کانفرنس وکړو نو زه به خودکشي کوم. خپل زوی ولله دمکي ورکړې وه چې هر څه دې منم خو عمران خان سره د بېوفۍ نه منم جي. نو دا څه اهم تقریرونه پرون په قومي اسمبلی کې شوي دي ما وې تاسو سره هم شریک کړم. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.